السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن، ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده د پېښور په ادیزو علاقه کې. عزتمنو، یوه د سکول استاده سهار کې ډیوټۍ لتله، په نامعلومو کسانو په لار کې ویشته. څنګه یې ویشتله او د دې اخر څه قصور؟ راځئ مینوالو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زمون په دې سپر کلک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالی نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. یو ځل تاسو ته بیا ډېر افسوسناک خبر مخې ته ږدم. د پېښور په ادیزو علاقه کې عزتمنو یوه د سکول میس عزتمنو چې استاده ورته وایي سهار کې ډیوټۍ لتله، نامعلومو کسانو په عزتمنو ډزې کړې دي. د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو دغه میس یعنې نوم یې زینب دی، دا چا بې دردۍ سره وژلې ده. د دې اخر عزتمنو څه قصور؟ نن سبا عزتمنو دغه شانتې میسین دي د خلکو خوښې شي، نو دغه میس عزتمنو ویل کېږي چې واده نه کوو، د واده کولو نه یعنې انکار کړی و. دغه شانتې عزتمنو بیا ورپسې کسان راغلي دي او وژلې ده. خو اوس عزتمنو نه معلومیږي چې دا اخر چا وژلې. د دوی نه چا سره څه دښمني وه، نه چا سره عزتمنو داسې څه جنګ جګړه کړې وه. دغه شانتې عزتمنو بې قصوره او بې ګناه یې وژلې ده. زموږ د دې ویډیو مقصد عزتمنو همدا دی چې هېڅکله داسې غلط کار مه کوئ. د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.